ها دویم میتود چې دی زموږ سره د ډیمانډ فورکاسټینګ زموږ سره څه دی هغه مارکیټ ریسرچ دی. مارکیټ ریسرچ ډیمانډ فورکاسټینګ از بیسډ آن ډاټا فرام کسټمر سروې. دا چې دی هغه زموږ سره د کسټمر سرویس چې موږ مختلف کسټمر نه چې دی هغه سرویس کړي او د هغوی نه موږ ډاټا کلیکټ کړي او په هغه ډاټا په بیسس باندې موږ فیصله کوو چې زموږ فیوچر ډیمانډ به څومره. اټ ریکوایرز ټایم اینډ ایفورټ ټو سینډ اوټ سرویس اینډ ټیبولیټ ډاټا. مطلب دې لپاره ټایم پکار دی چې د خلک چې دی هغه ولېږي، هغه د کسټمر نه چې دی هغه تپوسونه وکړي او هغه ډیټا چې دی هغه راوړي هغې نه بیا ټیبلز جوړ کړي. بټ اټس ورث اټ. لیکن د دې چې دی هغه بیا صحیح فایده هم وي. This method can provide valuable insights you can't get from internal sales data. مطلب دا ته ډېر valuable information درکړي چې هغه information چې دی هغه ته په previous method کې یا په internal sales data کې تا ته هغه information نشي میلاویدی. You can do this research on an ongoing basis or during an intensive research period. دا چې دی ته مطلب ډېر غټ ټایم دپاره کولی شي. Market research can give you a better picture of your typical customer. مطلب market research چې دی هغه تعالی ستا د کسټمر په باره کې ښه پکچر چې دی هغه درکولی شي. Your service can collect demographic data. دا سروس چې دی هغه demographic data چې دی کلیکټ کولی شي that will help you target future marketing efforts. چې مطلب هغه د وجې نه تاسو څه کولی شي ستا future marketing efforts چې دی هغه ته ټارګټ کولی شي چې موږ به څه کوو. Market research is particularly helpful for young companies. دا چې دی مطلب د young companies دپاره چې دی هغه ډېر زیات fruitful دی، فایدهناک دی. that are just getting to know their customers. چې هغه وس چې دی خپل کسټمرز چې دی هغه پیژني چې مطلب د هغوی ته د څه چې دی هغه ضرورت دی. دریم زموږ سره سیلز فورس کمپوزټس دی. دریم میتھډ د سیلز فورس کمپوزټ ډیمانډ فورکاسټینګ میتھډ puts your sales team in the driver's seat. مطلب ستا کوم سیلز ټیم چې دی کوم د خرڅولو ټیم چې دی هغه په ډرایو سیټ باندې ږدي. دا میتھډ it uses feedback from the sales groups to forecast customer demand. مطلب دا فیډبیک اخلي د څه نه د سیلز ګروپ نه چې ستاسو هغې په وجه باندې کسټمر ډیمانډ چې دی هغه فورکاسټ کړي. your sale people have the closest contact with your customer. مطلب کوم سیل پیپل چې دي د هغو د کسټمر سره صحیح د هغو سره ډېر کلوز کانټیکټ دي. they have feedback and take requests. مطلب هغو ته پته وي د کوم ستا سیل هغه چې دی هغه خلکو ته پته وي چې دا خلک چې دی ستاسو د پروډکټ په باره کې څه سوچ کوي. as a result they are a great source of data and customer desire. د دې د وجې نه مطلب دا کوم سیلز پرسن چې دي دا زموږ سره ګریټ کسان دي. د دې نه موږ انفارمیشن اخیستی شو about د کسټمر چې کسټمر چې دی هغه زموږ د پروډکټ په باره کې څه سوچ کوي، د پروډکټ ټرینډ څه دي and what your competitors are doing. او زموږ کمپیټیټرز چې دی زموږ د پروډکټ کوم کمپیټیټرز چې دي هغو څه چلونه کوي. This method guides the sales division with your managers and executive. مطلب د دې میتھډ باندې کوم سیل ډیویژن چې دی هغه د منیجرز او د ایگزیکټیو سره چې دی هغه کینی دا میتھډ مطلب دی ډیسیژنز وکړي. د ګروپ نیډس ټو ډیولپ د پودکاسټ ایز ا ټیم. مطلب دا ګروپ چې دی هغه پودکاسټینګ کوي ایز ا ټیم. څلورم زموږ سره ډیل پی میتھډ دی. The Delphi method or Delphi technique leverages experts' opinions on your market forecast. This method requires engaging outside expert and a skilled facilitator. مطلب دا میتھډ چې دی دا موږ ته څه وایي چې موږ سره پکې انګیج کوي outside experts. زموږ د کمپنۍ نه کوم outside experts دي او کوم skilled facilitators دي د هغو نه موږ start چې دی هغو نه موږ help اخیستی شو. You start by sending a questionnaire to a group of demand forecasting experts. مطلب ته چې دی یو questionnaire چې دی هغه چا ته ولېږې experts دي ډیمانډ فورکاسټینګ experts دي هغو ته خپل questionnaire ولېږې. You create a summary of the responses from the first round and share it with your panel. مطلب تاسو چې کوم responses ملاو شوي هغه responses چې دی you create a summary of the responses from the first round and share it with your panel. مطلب ته د first round چې دی د هغه نه opinions واخلي او هغه د خپل panel سره څه کې share کړي. This process is repeated to successive rounds. او دا process چې دی هغه په مخه repeat کیږي. The answer from each round shared anonymously influence the next set of responses. مطلب کوم هر یو راوند کې چې ستا سره کوم response میلاویږي shared anonymously influence the next set of response. هغه next set of response دی هغه افیکټ کوي. The Delphi method is complete when the group comes to a consensus. او دا میتھډ چې دی د هغه پورې complete شي چې کله زموږ سره یو consensus وشي. This demand forecasting method allow you to draw on the knowledge of people with different areas of expertise. The fact that the responses are anonymized allows each person to provide frank answers. Because there is no in-person discussion, you can include experts from anywhere in the world on your panel. مطلب ته د خپل panel کې چې دی expert ته هر ځای نه څه کولی شي شاملولی شي. This process is designed to allow the group to build on each other's knowledge and opinion.
The end result is an informed consensus. مطلب دا چې through this method چې دی هغه زموږ سره یو unanimous یا چې دی هغه زموږ سره یو consensus چې دی هغه جوړ شي او through هغه consensus چې دی موږ څه وکړو هغه future forecast کولی شو. صحیح شو. پنځم زموږ سره econometric method دی. The econometric method requires some number crunching. مطلب زموږ سره numbers په دې کې required دي. This technique combines sales data with information and outside forces that affect demand. مطلب دې میتھډ په سری باندې مونږه سیل ډیټا کمباین کو د یو اوټ فورسز سره چې هغه افیکټ کوي ډیمانډ. دین یو کریټ ا میتھمیټیکل فارمولا ټو پرډکټ فیوچر کسٹمر ډیمانډ. بیا چې د خلک یو میتھمیټیکل فارمولا جوړه کی څنګه چې مونږ جوړو چې مطلب وایي چې د فنکشن اف دا بیٹا 1 بیٹا 2 بیٹا 3 بیا مونږ هغه بیٹا 1 بیٹا 2 کیلکولیټ کو او هغه په ذریعہ مونږ ته پته لګي چې دا sales چې دی دا د سیزنل ډیر افیکټ کوي. د econometric method demand forecasting method accounts for relationships between economic factors. مطلب د economic factors په منځ کې موږ ته relationship ښایي. For example, an increase in personal debt levels might coincide with an increased demand for home repair services. مطلب دا چې زموږ سره یو increase in personal debt چې دی هغه د هغه اتفاق کوي سره چې زموږ سره demand for home repair services چې دی هغه څه کېږي هغه increase کېږي. نو دا پنځه زموږ سره سړي دا زموږ سره ډیمانډ فورکاسټینګ چې دی هغه میتھډ دی. صحیح شو. د نن لپاره انشاءالله دا پوره دي. سبا نو بیا که خیری کاست پلس پرایسینګ اینډ ویلیو بیسډ پرایسینګ چې دی هغه به ډسکس کوو. د نن لپاره چې دی هغه هم دقونه پوره دي. تhank you so much. الله حافظ.